بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم وسيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. سورة التوبة 19 نمبر آیت. په دې آیاتونو کې د منافقینو یو بل علامه ذکر کیږي، یو بل صفت ذکر کیږي، او د هغې سره سره د الله تعالی په نسبت باندې د دې حکم ذکر کیږي چې د الله تعالی طرف نه د دې لپاره څه مقرر شوي دي داسې خلکو لپاره. الله تعالی وایي الذین هغه کسان یلمزون المطوعین چې عیب لګوي په صدقه کوونکو باندې. مطوع هغه کس ته ویل کېږي چې کوم نفلي صدقو کې لاس کوي. تطوع چې کوم ده هغه عبادات ته ویل کېږي چې کوم فرض نه نفلي. نو هغه کسان چې عیب لګوي په هغه کسانو باندې چې کوم نفلي صدقه کوونکي دي. من المؤمنین د مؤمنانو نه، مؤمنانو کې چې کوم خلک نفلي صدقې کوي یعنی خیراتونه کوي، چنده ورکوي د اسلام په لار کې، نو دا خلک په هغوی باندې یلمزون عیب لګوي فی الصدقات په باره د صدقو کې. والذین وهغه کسان لا یجدون الا جهدهم چې هغوی نه موني مګر خپل کوشش، یعنی هغوی غریب خلک د صرف دیاړي کولی شي، دیاړي نه خوي بل آمدن او بل ذریعه د ګټې نشته، نو په هغه کسانو پورې هم ملنډې کوي. فسيسخرون منهم، نو دوی ملنډې کوي په هغوی پورې. سخر الله منهم، الله به هم ملنډې وکړي په دوی پورې. دا سخر الله دا سره کې جزا د ملنډې ده، او جزا کومه سزا چې د هغې نه تعبیر په ملنډو سره وشو د وجه د مشاکلت نه چې شکل او انداز یو شان دی. نو الله وایي سخر الله منهم، الله به ملنډې وکړي په دوی پورې، یعنی معنی دا الله تعالی به انتقام واخلي د دوی نه. ولهم عذاب علیم، او دوی دپاره عذاب دی دردناک. دی آیت باره کې ابو مسعود رضی الله عنه فرمایي چې کله نبی علیہ السلام د صدقو د ورکولو حکم جاری کو، موږ په داسې حال کې وو چې ډېر غریبانانو صرف دیاړیانې به م کولې، مزدوریانې چې کله به پیدا شولې، او د هجرت شپې ورځې وې، بل څه روزګار بل څه آمدن زموږ ونه. ابو مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما په خپله باندې هم سلک غونته کې څیز راوړ پیش مې کو. ابو عقیل یو صحابي دی، غراغې او تقریبا نیم سواع یعنی نیمه دړۍ 2.5 کیلو خوشه غنم دی ورکړم صدقه کې. یو بل کس راغی چې هغې دین هم لږ کم ورکړو، او منافقین ناستو چاندې ته یې کتل، نو بس اعتراضونه یې شروع کړو. کوم چې غریبانان وو هغې راغله چاندې ورکړه، نو دوی ویل اوهو دا خلک هم د چاندو ورکولو شو. دې ته وګورئ، هلته کې دیاړي نه مونې، دلته کې چاندې ورکوي، هغې پورې ملنډې وکړي. چې کوم مالدار او ډېرې پیسې ورکړلې هغې پورې نخرې شروع کړلې چې دا ځان شوقین او ډېر شی پکې واچو چې خلک راته وګوري مشهور شمه، نو د ریاکارۍ دپاره پکې ډېر مال واچو. نو چونکې دا خو منافقینو د دې خویونه خراب وو، نو چا به چې لږې پیسې ورکولې لږې چانده به ورکول هغې پورې ملنډې، او چا چې ډېره ورکول هغې پورې ملنډې. لکه پارسۍ یو قانون، یو پارسۍ یو کولیم داسې دا یو متل دی چې خوی بد بانه بسیار، چې د چا خوی خراب وي د هغې سره ډېرې زیاتې بانې. پښتو کې هم خلک داسې وایي چې یاره که مونځ کوې نو مسلې ډېرې، او که نه کوې نو بیا بانې ډېرې. نو دغه حال په هغه ټایم کې هم نو دوی به دواړه قسمه خلکو باندې عیبونه ولګول. د اولني کې تاسو وګورئ نو یلمزون المطوعین چې عیب لګوي په نفلي صدقه کوونکو باندې، من المؤمنین د مؤمنانو نه فی صدقات باره صدقو کې دین عام مالدار خلک تی مراد دی. او بیا وروسته دی والذین لا یجدون الا جهده، په هغه کسانو پورې دوی عیب لګوي چې کوم نه مونې مګر خپل کوشش صرف مونې، یعنی صرف دیاړي کولی چې نور څه وسایلو سره نشته. دا دویم آیات د دې دا دویم الفاظ د غریبانو د حال ځکه ذکر کړو چې اصل کې دوی ډېرې ملنډې په غریبانو پورې کولې، ډېر مذاق یې په هغې پورې کاوه چې هلته کې ځان له دیاړي نه مونې دومره غریبانان دي، دی را چې دی پکې د چندې دی ورشي چنده پکې واچي. مالې په قرآن ذکر کړي دی چې کله به یې داسې الفاظ هم استعمالول چې یاره نیم سواع یعنی نیمه دړۍ غنم ورکول، یا دې نه لږ زیات کم ورکول، په دې الله تعالی څه کوي. الله تعالی دې ته څه ضرورت دی کله به یې داسې خبرې کولې. نو الله تعالی د هغې جواب ذکر کوي
وای فسيسخرون منهم دی بټوکی کوي به مسلمانانو پورې دا ملنډ دي کوي خیر دی هغوی نیکان خلق دی په هغوی کې اخلاص او ایمان دی دا خبرې دي پورې کېږي سخر الله منهم الله تعالی به بدله او ټوکو واخلي د دوی نه د دوی د انتقام د مسلمانانو به دي الله تعالی په خپله باندې والي ولهم عذاب علیم او دوی دپاره عذاب دی دردناک موږ ویلو د منافقینو جرم سیوا دی اسلام ته یې ضرر سیوا دی نو دوی سزا هم خطرناکه ده دردناکه ده نو علیم اکثر د منافقینو سره ذکر کیږي دا باز هم د منافقینو ذکر شو د دوی ضرر هم سیوا نو الله تعالی وایي د دوی دپاره عذاب دردناک دی دا تخویب اخروي شو د آخرت حکم ذکر شو چې منافقینو ته به سنګین سزاګانې میلاویږي په قیامت کې الله تعالی وایي استغفر لهم که بخنه غواړي دوی دپاره او لا تستغفر لهم یا ورله بخنه نه غواړي دغه خلک چې منافقین دي دغه علامات چې وړاندې ذکر شو دغه علامات ولا خلق چې کله مړ شي او که ته ورله بخنه غواړي که نه غواړي ان تستغفر لهم 70 مرة که ته ورله بخنه وغواړي او یا پیري فلن یغفر الله لهم الله تعالی ورته هېڅکله هم بخنه نه کوي 70 مرة په عربۍ کې دا یو محاوره د عربو یو عرف دی چې دا په 70 سره دوی تعبیر کوي د ډیرو نه نو چې کله ته ماته یو بیا پیري یو خبره وکړم زه نه منم څه مطلب یعنې څومره چې ماته ډېره دا خبره کوي زه نه منم داسې مطلب یې داسې نه چې اویا پیره پورې نه منم چې اویا نه لږه باره شو بیا یې منم داسې مطلب یې نه دی بلکې 70 مرة په عربۍ کې دا یو د عربو یو اصطلاح ده چې دا 70 سره تعبیر کوي د ډیرو زیاتونه نو داسې مطلب یې شو چې ان تستغفر لهم که ته بخنه وغواړې دوی دپاره 70 مرة ډېرې پیري دی مطلب دی او معنی څه ده 70 مرة او بیا پیري او مطلب یې ډېرې پیري یعنی هر څومره بخنه چې ورله غواړي بیا هم فلن یغفر الله لهم الله تعالی هېڅکله بخنه نه کوي دوی ته دا خلک الله تعالی نه بخي اوس دا خلک الله تعالی نه بخي او د نبی علیه السلام بخنه غوښتل ولا هم پیدامن نه بخلی کېږي د نبی علیه السلام دعا هم دوی باره کې قبلېږي نه دا ولې وجه ذکر کېږي ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله دا په دې وجه چې یقینا دوی کفر کړل په الله تعالی او د الله تعالی په رسول باندې الله تعالی په هغه معنی کې نه دی منل چې څنګه الله تعالی منل پکارو د خپل ذات صفات سره منل پکارو هغه دوی په هغه معنی سره ونه مانو الله تعالی منل دا قسم و چې ټول عبادتونه مستحق الله ګڼلې وي خو دوی به مخلوق هم شامل کړي دي نو دوی چې کوم الله مني دا نه منلو برابر دی ګوي چې اړول مني نه نو دا په الله تعالی باندې ایمان نشو د کافرانو چې کوم الله تعالی وجود قایل دي دهریانو نه علاوه دغه منل هم د نه منلو برابر دي ځکه چې په کومه معنی کې مني د مخلوق صفات الله لور کړی د الله تعالی صفات مخلوق لور کړی ګوي چې الله یې منل نه دي ورسوله او پر رسول د الله تعالی باندې نبی علیہ السلام احکام دوی منل نه دي نبی علیہ السلام ته واقعي پیغمبر ویل نه دي دغه قدر او احترام بزن نه لازمي کړي نه دي نو په دې وجه د نبی علیہ السلام منل هم نه منل شو والله لا يهدي القوم الفاسقين الله تعالی هدایت نه کوي قوم نه فرمانه ده دغه قوم ته الله تعالی هدایت نه کوي لکه دا کوم علامات وړاندې ذکر شو ډېر خلک داسې دي ډېر جرمونه داسې شته مخکې موږ دا خبره کړې وه داسې کارونه او جرمونه شته چې کله انسان یې وکړي الله تعالی د هدایت توفیق واخلي بیا هغې د هدایت نه کېږي د هدایت دوه معنی دي هغه به تاسو یاد ساتئ چې دې ځای کې سوالات بیا نه راځي که تاسو خیال کړئ د قرآن په اول سر کې په بقرې په اول سر کې موږ ویلو چې هدى للمتقین قرآن هدایت دی د پاره د پرهیزګارانو نو د قرآن صفت هدایت دی چې هدایت کوي خود نه کوي اوس دې خبرې ته راځو چې الله تعالی وایي دلته الله تعالی داسې ویل چې والله لا يهدي القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم نافرمانه ته هدایت کومه معنا ده نو که د هدایت معنا لار ښودل شي رهنمایي شي چاته معلومات ورکول شي نو الله تعالی خو ټولې دنیا ته معلومات ورکړي دي قرآن خو ټولې دنیا دپاره دی داسې نه ده چې خاصو خلکو ته کتاب ورکړی تاسې وګورئ نو چاته نه ورکوي تاسې مه ګورئ داسې خو نه ده نو معلومیږي دا چې دلته کې هدایت په معنا د لار ښودلو سره نه راځي دویمه معنا د هدایت چې کوم ده نو هغه په عربۍ کې د هغې نه تعبیر کېږي ایصال الی المطلوب د هدایت دویمه معنا دا ده چې یو کس یوې خبرې باره کې معلومات غواړي چېرې زه پلانکې زګین ته ځم څنګه لاړ شم او ته د لاسه ونیسو هغه زګین ته یې ورسې دا هدایت دویمه معنا دی ته ایصال الی المطلوب یا د اولنۍ ده قراءة الطریق وایي
لکه سړی راغی ته ویل په دې کلی کې چې زه کوم بل ډزم څنګه لاړ شم یو کس داسې وکړل چې صرف لارې دوه خدای د پوخ روډ باندې د سکته زاو نشانه د ورکړل چې د لارې باندې زه کوم بل مخې ته راشي دا صرف اراده الطريق شو د هدایت یو قسم دی او دویم دا چې دویم کس ته کله وجه لار راو خیر نو هغه لاس نه ونی ورسا کوم بل ته ورسو نو دلته کې دا دویم معنا مراد ده اولنۍ نه ایصال ال المطلب دی مراد دی چې الله تعالی نه رسي هدایت ته یا نه رسي خپل مقصود ته هغه قوم چې کوم نافرمانی نو اسی خودنه خورته کوي چې دا حق دی او دا باطل دی هر چا ته کوي لیکن کوم خلک چې مسلسل د الله تعالی نه فرمانیان کوي مسلسل د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمانیان کوي دغه خلق الله تعالی خپل هدف مقصد ته نه رسي هدف مقصد څه شی دی د الله تعالی رضا حاصل ولي خوشاله او راحت پیدا کولي او دا بچرته هم دی پیدا نه کی بری طریقه باندې در هدایت هغه به معنا شو فرح المخلفون خوشاله دي پاتې کړي شوی کسان مخلف هغه کس ته ویل کېږي چې سړی د ګڼ جماعت نه رابیل کی او ځان لیکي چې دا غلطه کې شاده جماعت سم یو ځکه نو د دې معنی د پاتې کړي شوی جدا کړي شوی دا د مخلف معنی د مخلفون د جمع ده نو خوشاله دي پاتې کړي شوی کسان بمقعدهم بخپلو کې ناستلو سره خلاف رسول الله ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم د تبوک د جنگ د منافقینو ذکر دی خلاف چې کوم دی د مخالفت ته ویل کیږي او خلاف ورستواری د هم ویل کیږي نو بیا دوه معنی دي چې سمون خوري احتمال لري نو یا خود څه د چې دی پاتې شوی دی ورسته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نبی علیہ السلام تبوک ته لاړ او داخله د ورسته پاتې شو او ګرځي چې خلاف په معنی د مخالفت شي دام ټیک ده ځکه منافقین د نبی علیہ السلام په مخالفت کې پاتې شو او لا نړ نبی علیہ السلام عام حکم کړو چې راوځي او دین راوات مخالفت یې وکړو په مخالفت کې دی پاتې شو خپل کې ناستو باندې خوشاله دي وکریه او دې بد ګڼلیو ان یجاهدوا جهاد وکي به اموالهم بخپل مالونو سره وان پوسهم بخپل ځانونو سره فی سبیل الله د الله تعالی په لار کې یعنی پاتې کړه شوی کسان هغه کسان چې الله تعالی د مجاهدین نرابیل کلب شاته تاسو مزه داغه په ذهنونو کې د تبوک جنگ ډېر ګران ښکارا چې تاسو یې نشئ کولای د مخالف ټکی کې د نقطې ته اشاره ده چې منافقین خو خیال دا ده چې ګنې موږ ډېر خيار خلک یو په دې ګرمۍ کې د سخت جنگ نمزان پاتې کو هغه جنگ چې پاغي کې رومیان راځي او رومیان د ټولي دنیا عسکري او جنگي تجربه کار خلک دي ډېر غټ مقدار کې راځي هغه نه موږ پاتې شو او جنگ ته حاضر نشو ډېر خوشاله ویل پکار ده دویم ګرمي د ګرمۍ نه ممزان بچ کورونه کې پراته یو نو دا خبره ثابته ولا چې زمنګ نتلل دا قلمندي او خيارتیا ده لیکن مخالف ټکی کې الله تعالی ثابت کړل چې نه تاسو په خپل معنی نه پاتې شوي بلکې تاسو د مخکې نه بيدین او ایمان هم نه لارو الله تعالی تاسو د مسلمانانو نه شاته کړی او ورسته کړی الله تعالی تاسو په ذهنونو کې دا بوج پیدا کړی دی چې بس ما پاسه کینې یعنی تاسو الله تعالی پاتې کړی دا څه مطلب شو تاسو د بیمانی په وجه او د بيدینۍ په وجه باندې د غدارۍ په وجه باندې الله تعالی پاتې کړی د مجاهدینو سره ملګری نشولای او دا ورس دوندې خوشاله دي پاتې کړی شوی کسان چې الله پاتې کړی دي د جهاد نه پکې ناستلو خپل سره ورسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه او کریه او دې بد ګڼلې چې جهاد وکي بخپل مالونو بخپل ځانونو باندې فی سبیل الله تعالی تعالی بلارک جهاد فی سبیل الله یا انفاق فی سبیل الله ان الله تعالی بلارک خرج کول یا د الله تعالی بلارک جنگیدل د دې باره کې د نبی علیہ السلام نه تاسو چې د قتال په سبیل الله صحیح نبی علیہ السلام تو فرمایي چې لتكون کلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله د دې باندې نیت باندې جنگیدل چې د الله تعالی نظام غالب شي شرعي نظام په هر مسلمان په سر باندې ناپیش شي د هر چا په سر باندې او د اسلامي نظام په مقابل کې ټول نظامونه د صفر شي راغورځي نسکور شي دا قتال دا په سبیل الله دی قتال په سبیل الله انفاق په سبیل الله یعنی د لارې اختیارول چې باغ سره اسلامي نظام غالب شي اسلام د اسلام غالب کیږي څنګه دا خو یو جسم نه لري چې کله نظام موجود د غالب د چې نظام یې نو دا مغلوب دی لړن اندازې دي د دې تعریف نه معلومیږي دا چې کم جنگونه د اسلامي نظام د نفاذ په نیت باندې دي دغه په سبیل الله دي او چې کم په سبیل الله دي په دې لار کې مرګ شهادت دي نو بده وجه کم خسان چې دینی علم حاصل دي لار کې وفات شي مرګ د شهادت ډېر روایت او احادیث ثابت دي
کم کسان چې اسلامي نظام د پاره قرباني ورکي مرشد شهید دي که په خپل باندې وفات شي هم شهید دي او دغه شان د کم خلک د دې نظام د غلبې د پاره چې د غلبې د نظام د پاره مختلفې لارې شته دي درس تدریس علم کتابونه چاپ کول جهاد کول درس او دغه چند کې واعظ نصيحت تبلیغ دا ټول پکې شامل دي په دغه نیت باندې کار کول دا هم په سبیل الله دي لیکن دغه لارو نه علاوه چې هغه کې د نظام د غلبې خبره نه وي لکه خلک وي قوم له قرباني ورکړه یي خاور له قرباني ورکړه نو دا نه قرباني په سبیل الله نه دي او چې کله په سبیل الله نشو دا شهادتونه هم نشو نو دینه دا مسالې واضح شولې چې په ډېره دنیا کې د دې مسله کې مسلمانانو مکمل خطا دي کله هندستان د پاکستان خلاف جنگ کې دغه په فوج کې مسلمانان شته عمر شي ټیک هغه جنازي وشي لوی لوی القاب ورکړي چې شهیدان دي دغه هم شهیدان دي نو سوال د جدوانه څنګه شهیدان کیږي سوالات پیدا کیږي لیکن حال هم دقه دی نو په ټوله دنیا کې د څومره خلک وجل کیږي څومره جنگونه روان دي او په دې کې مسلمانان اخته شوي دي نو مسلمانان دا غواړي چې زمنګ مرګ د شهادت دیو کنه دي اندازه دی ولګي چې په سبیل الله دیو کنه دي که په سبیل الله او بس ټیک که په سبیل الله نو دغه به شهادت نه دي کوم دغه شان سره خرچه کوي او په سبیل الله د نظام د غلبې د پاره نه دي نو دغه خرچه هم په سبیل نو دغه ثواب نشو سړی علم حاصلې خو دې د پاره نه چې دین زکه مو نظام غالب کوم دې د پاره نه بلکې نور اغراض دي چې بکلی کې مولیان دې بتنګول غواړي او یاره د پلان کې مولا مخالفت کول غواړي د پلان کې مخالفت کول غواړي نوې مسالې رئیس غواړي سړی به مشهور شي نو مې وشي خلک سلام کلام تر چې پلان کې راوته نوې خبري شروع کړې دي نو دې عالم هم شي لیکن دغه علم په سبیل الله نه دی نو ثواب په د هم نه ملاويږي ګناه په د پاسه نه دا که بدلاره کې منشو شهادتونه پکې نشته نو دغه د په سبیل الله تعریف دی نو دې ځکه کې د په سبیل الله لفظ ذکر دی که خیال هم کړی جنگونو کې منافقین وسی باقیتا غستري دي لیکن هغه د سیاسي نه غستر چې اسلامي نظام غالب شي بلکې هغه د لپاره چې مسلمانان راته کافر ونه وي په دې جنگ کې مسلمانان ډیر دي نو موږ له شامل دي ځکه بکار دي چې غنیمتونه په لاس باندې راشي مسلمانان موږ له عہدې راکې منصبونه راکې نو باقاعده جنگونه به هم کول او دغه جنگونه به دوی په سبیل الله هم نو اگر چې فائدہ به ظاهري مسلمانان ترام لا لیکن نیت خراب ونه په سبیل الله کې داخل نشو وقالو او دی ویل کم چې د جهاد تبوک د جهاد نه پاتې شوی دي لا تنفروا في الحر تاسو موزي د کورونو په ګرمۍ کې منافقین یوازې دانه چې په خپل کورونو کې پاتې شو په نورو بس به ګرځیدل ځان له بنډیوالان پیدا کول چې ګوره ګرمۍ ډېره سخته ځان له لیونی جوړنه کې جهاد تراونه وځي خیر د سادهګان متبوک ته زی تاسو خيارانو چې کم دی هغه کورونو کې پاتې شي چې ګرمۍ مونږ وایي قول ته ورته وایا په جواب کې ای پیغمبره نار جهنم ور د جهنم اشد حرا ډېر سخت په ګرمۍ کې تاسو ځان ته خيار او زیرک خلک وایي چې د ګرمۍ نه ځان بچ کوم بده ګرمۍ کې تبوک ته نه ځم نو دغه مخالفت ساسو سبب د جهنم دی او جهنم سوچون د دې ګرمۍ نه ګرم دی لو كانوا يفقهون کاش دوی پویدلې نو معلومه کې دا چې منافقین ځان ته کوم خيار خلک وي دا خيار خلک نه دا ځان په خپل معنی خرابوي